نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون دویم درس دی په دې خبره کې چې وتر دا 3 رکعات دي. مخکنی درس کې په هغه باندې مونږه 2 حدیث پیش کړل. دغه 2 احادیث مونږه په حواله د بخاری شریف باندې ویل. هغه کې غيو روایت چې کوم د عبد الله بن عمر رضی الله عنه نبی رسول الله صلی الله مبارک فرمایلی چې شپې مون 2 رکعات ده. نو دغه روایت امام نسائی رحمت الله علیه هم ذکر کړی دی په جلد نمبر 1 صفحه 248 کې. او کوم چې دویم روایت موږ ذکر کړو چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی رسول الله والسلام په رمضان او غیر رمضان کې په 11 رکعات مونږ باندې سیوا والے نه کړي. دا روایت امام مسلم هم راوړی په جلد نمبر 1 صفحه 254 کې. دا رنګي په دې سلسله کې زموږ سره یو بل روایت ده. دا کتاب جامع الترمذی د امام ترمذی رحمت الله علیه جلد د 1 او صفحه د 106 په دې کې باب لګي باو ما جاء فی الوتر بثلاثین. په دې باب کې د حدیث ذکر کوي عن علی قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وو یوترو بثلاثین. نبی صلی الله علیه وسلم به وتر کول په 3 رکعاتو سره. او دا 3 رکعاته مخکې روایتو کې چې کوم دی ثابت شو. نو ګوره د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی، د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هم ثابت شو. دغه هم د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک بیبی ده او صحابیه ده. هغه هم موږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم د وتر چې کوم دی روایت کو موږ ته بیان کو 3 رکعاته. دا رنګ امام ترمذی په بیا ورسته وای چې په دې باب کې یعنی چې 3 رکعات وتر د نبی اسلام نه ثابت دي. په دې کې روایت د عمران بن حسین نه هم دی چې دا ورسته زه د شرح مان الاثار په حواله د پیش کوم بیا. او د عائشہ رضی الله عنها په کې هم دی چې دا غیر روایت مخ کتاب څخه ذکر کو. او دا رنګ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په کې هم دی چې دا غیر روایت هم ورسته د شرح مان الاثار په حواله باندې روان دی. او دا رنګ وي د عبدالرحمن بن ابزان په کې هم شته چې د روایت هم ورسته روان دی. دا رنګ د ابي بن کعب په کې هم دی دا غیر روایت هم ورسته روان دي. ان شاء الله د کتابونو په حواله باندې د دې لوی صحابه کرامونه اجل صحابه کرامونه تا خبره ثابته ده چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک 3 رکعات وتر کړی دي. او بیا بس امام ترمذی رحمت الله علیه فرمای وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. او یو لوی قوم د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه دي طرف ته تللی دي چې وتر 3 رکعات دي. وتر 3 رکعات دي. د قرانګي د صحابه کرامو نور هم تابعین او تبع تابعین دیوم دی خبره ته تللی دي چې وتر 3 رکعات دي. او فرمای ایوتر الرجل بثلاثن چې وتر دیو کې سړی 3 رکعات. لہذا ثابت شو دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک 3 رکعات وتر کړی دي. دا امام ترمذی په دغه مذکوره صفحه 106 باندې بل باب لګی چې باب ما جاء ما يقرأ في الوتر یا ما يقرأ في الوتر. په وتر رکعاتو کې بس څه تلاوت کول کیږي. نو دغه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک په حواله باندې یو حدیث ذکر کړي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقرأ في الوتر. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې لوستل به په وتر کې بسبح اسم ربك الاعلى. په یو رکعت کې به سبح اسم ربك الاعلى دا سورۃ لوستلو. او په بل کې به وقل يا ايها الكافرون. او په بل کې قل هو الله احد دا به لوستلو. نو دا به څنګه لوستل فی رکعت په یو رکعت کې به ترنه یو سورۃ لوستلو. نو 3 سورتونه شو او 3 ورته رکعات شو. نو دینم ثابت شولا چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه 3 رکعات وتر ثابت دي. او دغه روایت چې فی رکعت راغی دي کې لکشن تخفاله. نو خفا پکې نشته دی، خو هغه چاته خفاله چې غیر 3 رکعات وتر نه مني او زده وعنات کوي چې یاره دا 3 وانه سورتونه په یو رکعت کې ویلي دي. نو اوس په لاندې بل روایت مونږ وایو پای کې به تصریح راشي چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها به دې تصریح وکړي چې نبی له سلام په یو رکعت کې دا یو سورۃ لوستله، په دویم کې دا بل لوستله، په دریم کې دا بل لوستله. هغه روایت دا ده
عن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة دے فرمائے چې ما تفوسو کو د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بأي شيء كان يوتر رسول الله صلی الله علیه وسلم پس شی باندې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ویتر کول یعنی په کوم سورتونو باندې نبی صلی الله علیه وسلم ویتر کړی دی په ویترو کې کوم سورت لستلې دی قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها تو فرمایل كان يقرأ في الاولى نبی صلی الله علیه وسلم با په ویترو کې په اولنی رکعت کې لستو بسبح اسم ربک الاعلى دا صورت په چې کوم د پاولنی رکعت کې لستو وفي الثانیه او په دویم رکعت کې به ویل بقول یا ایها الکافرون په دویم رکعت کې به قل یا ایها الکافرون لستو وفي الثالثه او په دریم رکعت کې به قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس لستو ګوره دې روایت کې پتی تصریح رااله چې څوک ته دا ونه وي چې دغه درې سورتونه نبی اسلام په یو رکعت ویترو کې ویلي دي نه او څوک دې دا ونه وي چې دای په ور رکعت ویترو کې ویلي دي په نه رکعت ویترو کې ویلي په پنځو رکعت ویترو کې بلکې په یو رکعت کې دا یو سورت لستلې ده نو چې یو رکعت کې یو سورت ولستو نو مجموعه د سورتونو خو درې رااله نو چې درې شولا نو درې رکعت شو که څوک دا وي چې قل هو الله احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس دا چې جدا جدا کې نو خو به 15 رکعت تر جوړيږي نو دا غي مبارک په تصریح وکړه چې په دې دریم رکعت کې دا درې وړه سورتونه ویلي دي قل هو الله احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس دای په دې یو رکعت کې درې وړه ویلي دي لہذا ثابت شول دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم درې رکعات وتر کړی دي دغه د امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل صحیح ترمذی جامع الترمذی کې دا روایت راوړی په صفحه 106 باندې دغه رنګي موږ سره بل یو کتاب دی هغه سنن النسائی د دې جلد نمبر 1 ته او صفحه د دې 248 په دې 248 صفحه کې د روایت راوړي د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت ده عن سعد بن هشام ان عائشة حدثته سعد بن هشام د روایت کوي د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې دوی ته فرمایل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د وتر په د رکعاتونو کې با سلام نه ګرځاو په دوه رکعاتو باندې لپاسه سلام نه دی ګرځاول کان لا يسلم في ركعتي الوتر د وتر په د دوه رکعاتو باندې سلام نه دی ګرځاول بلکې په اخر کې په دریم رکعت باندې سلام ګرځاول دا زمون د داوی د دویم شک چې کوم دی ثابتای یو خو ویته 3 رکعات دي بیا په 2 رکعاتو باندې سلام نشته دی سلام چې کوم دی دا په اخره کې دی په اخر دریم رکعات باندې ګرځي نو دا دغه زمون جز د مدعا ثابت کو چې ویته 3 رکعات دي او په دریو کې په 2 رکعاتو باندې سلام نشته بلکې په اخره کې به سلام ګرځيږي دغه رنګ تاسو ته ما ویلو امام ترمذی تصریح وکړه چې په دې باب کې د ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ هم روایت شته نو دا امام نسائی رحمت الله علیه دغه حدیث راوړي په دقه مذکوره صفحه باندې 248 کې جلول کې عن ابی بن کعب ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم وو یوتر بثلاث رکعات نبی صلی الله علیه وسلم با وتر کول فدری رکعات سرا او به ویلی دي چې يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى نبی السلام په اولنی رکعت کې بسبح اسم ربك الاعلى لسته وفي الثانيه بيقول يا ايها الكافرون او په دویم کې بيقول يا الكافرون لسته وفي الثالثه او په دریم رکعت کې بيقول هو الله احد قل هو الله احد لسته دینم دا ثابت شو چې نبی له صلوات و سلام 3 رکعات وتر کړی دي پیلان دي هم ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره بل روایت راوړی چې د فرمای قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقرأ في الركعه الاولى نبی صلی الله علیه وسلم د وتر په د اولنی رکعت کې بلوستو من الوتر د وترنا بسبح اسم ربك الاعلى او په دویم رکعت کې ویلوستو بقول يا الكافرون او په دریم رکعت کې ویلوستو بقول هو الله احد دا روایت چې ما څومره ذکر کړل د امام نسائی رحمت الله علیه په حواله باندې دا نصب الرایه کوم چې کوم د علامه زلی ذکر کړي په صفحه 114 باندې او به پسې لیکلي دي چې دا
امام حاکم هم په مستدرک کې نقل کړي لکه وروستو د مستدرک حواله پیش کوم. اول ته امام حاکم ویلي دي چې دا روایت صحیح دي علی شرط البخاري و مسلم، او په خپل صحیح بخاري او مسلم کې نه دي نقل کړي. او دغه رنګ د لاندې د ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ روایت چې مې پیش کړ دا هم نصب الرای ذکر کړی په صفحه 115 باندې، او دې ته ویل چې دا صحیح دی. امام حاکم ذکر کړی دي او ورته ویل چې صحیح دی علی شرط البخاري یا علی شرط شیخین. او لاندې سره امام ذهبی رحمت الله علیه موافقت کړي چې دا روایت صحیح دی. دا خود د روایت او مختصر شاندار چې کوم د جرح او تعدیل مسله شو. دغه رنګ امام نسائی رحمت الله علیه په صفحه 249 کې یو بل روایت هم راوړی دی چې هغه هم د ابی بن کعب رضی الله عنه ده چې نبی اسلام په اول رکعت کې سو ولستل، په دویم کې سو ولستل، په دریم کې سو ولستل، خو هغه مخکې ذکر شول. دغه رنګ ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت راوړی دی په دغه صفحه باندې 249 باندې. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په وتر کول په درې رکعاتو سره، او په اول رکعت کې به سو ولستل، په دویم کې هغه مخکې بار بار تیر شول. دا د ابن عباس رضی الله عنه روایت شو. هغه مخکې چې کوم دی د ابی بن کعب رضی الله عنه شو، هغه مخکې د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعات وتر کړي دي. په اول رکعت کې به سو ولستل، په دویم کې به سو ولستل، په دریم کې به سو ولستل. د دریو صحابه کرامو نه خبره ثابته شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک 3 رکعات وتر کړي دي. او دا روایت د ابن عباس رضی الله عنه دا سنن درمیم ذکر کړي په جلد نمبر 1 کې 449 صفحه کې. دا رنګي بل روایت راوړی دی د ابن عباس رضی الله عنه پای کې هم دا ذکر کړی دي چې نبی اسلام مبارک په یوتر بثلاثن وتر وکول په 3 رکعاتو سره. دا بل حدیث شو. دا رنګ بل روایت راوړی دی عن محمد ابن علي عن ابيه عن جده، دا د حضرت علي رضی الله عنه ورسره خبره عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى ثم توضأ فصلى ركعتين حتى صلى 6 ثم اوتر بثلاث. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ور په اخر کې وتر وکړو په 3 رکعاتو باندې. دا هم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې باب کې ثابت شو. وګوره د سلور صحابه کرام نه خبره ثابت شوله چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه 3 رکعاته وتر کړی دي. دا رنګ ابن عباس رضی الله عنه بل روایت راوړل دی په دې کې فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاثن، نبی صلی الله علیه وسلم 3 رکعات وتر چې کوم دی هغه کول. دا سلور صحابه شو. پنځم صحابي عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث عشرة ركعه، نبی صلی الله علیه وسلم با 14 رکعات وتر کول. ګوره په دې روایت کې سره یوتیرو نبی صلی الله علیه وسلم به وتر کول بثلاث عشر رکعه، په 14 رکعاتو باندې به وتر کول. مخکې تاسو ته ما خبره کړې وه مقدمه کې چې د ټول صلات اللیل ته وتر ویلی شي ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم وتر پکې شوي دي. نو 14 رکعاته وتر نه دي، خو دا 3 رکعاته پکې وتر دي، او 10 رکعاته چې کوم دی په دې کې هغه نفل دي، هغې ته صلات اللیل ویلی کېږي. دا تمام روایت چې موږ ذکر کړل دا ټول پټوله امام نسائی رحمت الله علیه خپل کتاب کې ذکر کړی دي.